ګرانو کتونکو نوښار کې د انقلابي منصوبې آغاز شوی دی. نن په بو تحصیل کې نوښار سینیر سیاستدان ورته موږ ویلی شو، سینیر زموږ ایم پی ایګانو کې چې کوم نوم دی مشیر اکسایز اینډ ټیکسیشن میا خلیق الرحمن خټک چې دریم ځلې دی دلته کې په دې ضلع کې هغه منتخب کیږي او د دې علاقې لپاره لوی خدمات دي. په بو تحصیل کې د ډېرې غټې منصوبې آغاز وکړو. زه ګڼم دا کلو سطحې ته د صوبایي حکومت دا چې کوم عملي قدم دی د صفایي لحاظ سره چې هغې راتلونکي وخت کې په کلایمیټ چینج باندې په موسمي چې کوم تغیرات دي د موسم بدلون باندې ماحولیاتو باندې، نو دغې حوالې سره غټه منصوبه صاف شفاف خیبر پښتونخوا د دې مهم آغاز وکړو. دغه مهم تحت لاندې به هر یو یونین کونسل ویلیج کونسل ته باقاعده د لوډر رکشې دپاره فنډ هم ورکېږي او هغې دپاره د کارنده او چې کوم کارکنان دي هغې دپاره فنډ هغه مقرر شوی دی 6 لکه روپۍ هر یو ویلیج کونسل ته دا ملاویږي. نو د دغې منصوبې نن افتتاحي تقریب په ټي ایم ای په بو کې ډېر ګڼ تعداد کې دې ته خلق راغلي او انجینیر خلیق الرحمن خټک د هغه ښه ډېر دروند انداز کې استقبال وشو. دغې تقریب ته خطاب کې انجینیر خلیق الرحمن خټک د خلکو نه هم یو مطالبه وکړه چې د حکومت دا عملي قدم دې کې د ټولو نه غټه ذمهواري 70-80% چې کومه ذمهداري ده د خلکو ده چې هغوی بر وخت خپل چې کوم دې سره تعلق لرونکي دا شیزونه دي، مطلب ګندګي ده خپل ځای ته رسول، بیا د ویلیج کونسل نه کار اخیستل او هغه خپل علاقه صاف شفاف جوړول، دې کې د خلکو ډېر لوی کردار دی. زه ګڼم د ویلیج کونسل چې کوم ممبران دي انتظامیه ده، نو د هغه هم دې کې ډېره غټه ذمهداري هغه جوړیږي او جوړه شوه چې دا کامیابول او خپل کلی یو ماډل جوړول. اوس داسې شوه چې خلکو ته، ناظمینو ته، عوامي نمایندګانو ته د حکومت یو ډېر غټ سپورټ ملو شو. نو که عقل والا ناظمي عقل والا ممبري دا خلک په ویلیج کونسلو کې ناست نو هغوی دا د 6 لکو روپو نه د 12 لکو روپو کار اخیستی شي او معمولي شیزونه او معمولي ګندګیانې هغه د هغې بر وخت صفایي کول او بیا هلته کې معمولي قدمونو باندې بوټي لګول، هغې ته تزین و آرایش کول او هغې کې خیستوالی راوستل د دغه خلکو کار دی. نو دا به خپل کلی، خپل مالات، خپل علاقه خیسته کولو کې دی کردار ادا کوي. نو زه ګڼم دا نننی تقریب چې دا یو انقلابي قدم دی په نوښار کې. دلته نوښار کې تحصیل چې کوم نوشهره دی دې کې هم د دې آغاز شو او دا پایپلاین کې چې کومه منصوبه د هغه کلو ته رسول شروع شوي دي. خو په بو چونکې غټ مونږ ګڼو دا غټ قصبه دا غټ ښار دی په نوښار کې او دې کې 3 غټ ښارونه هغه شاملېږي چې اکبرپوره ده، پبو ده، جلوزی ده. نو راتلونکي وخت کې د دې منصوبې ډېر اهم رول هم دی او دا د علاقې په نوجوانانو باندې، علاقې په ماشومانو باندې، د علاقې په خلکو باندې د هغې د اثرات وي. خو دې نه اوس خلک څنګه فایده لي، ویلیج کونسل څنګه فایده لي، ممبران هغوی پکې څه کردار ادا کوي، چې کوم ایم پی او کوم وزیرو هغه خپله ذمهداري پوره کوي. یو غټه منصوبه هغه خپلې علاقې ته راوړه. نو دا ډېر لوی اپډیټ و د پبو حوالې سره. ما ویم چې په دې خبره مو کوم چونکې دا زموږ ماحولیاتو سره تړلې مسله ده چې د بوټي د خیستوالي، د ماحول جوړولو، ګندګۍ دې حوالې سره ده او دا په هرې معاشرې د دې ډېر لوی اثر یو د دې سیلابونو سره د که وګورو نو په نالو کې چې دا پلاستیک او دا ګندګۍ دا راشي د دې صفایي نه کېږي، د ډیرانونو صفایي نه کېږي، نو دا سیلابونه هم د دغې وجې نه جوړېږي. نو که د دې شي د دې صفایي د دې انتظام صحیح شي او په دې باندې صحیح نظر او دې نه صحیح کار واخیستی شي، نو هر ویلیج کونسل ناظم خپلې علاقې نه یو زبردست ماډل جوړو.